فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا سورة آل عمران ده دا په مدینه کې نازل شوی ده په تلاوت کې 3 نمبر سورت ده او په نزول کې دا 89 نمبر سورت ده 89 نمبر. دا سورت د سوره انفال نه پس چې دنو نازل له په سوره انفال کې په غزوه بدر تفسیر ده او په دې سورت کې په غزوه احد تفسیر شو ده. په دې سورت کې 200 آیاتونه دي او 60 رکوګانې دي. د دې سورت نمونه مشهور نوم خدا آل عمران ده چې په دې صورت کې د آل د عمران چې دا د مریم علیه السلام پلار ده او د عیسی علیه السلام مور چې ده نو هغه مریم ده. د دې کورنۍ پکې تذکره ده او په عیسایانو باندې بردي چې عیسایانو دا معبودان ګرځولو دا الله سره چې د عیسی علیه السلام شریک کړی و نو په دې باندې برت کیږي. نو الله به وایي چې دا انسانانو عیسی علیه السلام مریم علیه السلام دا الله ته محتاج و دا خدایان مه جوړوئ. دویم نوم د دې صورت سوره زهره زهرا وی رڼا والا صورت ده. دریم نوم د دې کنز ورته وی د کنز خزانه ته وی د مسکینانو د پاره چې دنو دا خزانه ده. دا سلف علما ویلي دي چې یو غریب سړی چې دنو هغه دا صورت لولي نو الله به چې دنو مالدار کوي. سلورم نوم سوره طیبه. پنځم نوم مجادله چې په دې صورت کې د عیسایانو سره مناظره شو ده بحث وسره شوی دی. او شپږم نوم سوره الاستغفار چې په دې کې مؤمنان به د الله نه بخانې غواړي الله ته به زارګانې کوي او التجاګانې به کوي. اوم نوم چې دی نو هغه سورة الامان امن ورکون کې دی د څه شي نه د مارانو نه چې په کوم ځای کې دا ویلی کېږي هلته به چې دی نو ماران نه یو او دغه شانتې کې پیریان به هم نه راځي. د دې صورت فضیلت په حدیث کې نبی علیہ السلام بیان کړی دی چې څوک دا 2 صورتونه چې دی نو لولي سوره بقره او سوره آل عمران نو دا په قیامت کې په هغه سخت ګرمۍ کې په دې باندې به چې دی نو سوری کوي سوری. نور خلک په سخته ګرمۍ کې خو چې چا دا 2 صورتونه ویلي په تلاوت سره وی ځان پې پویه کوي عمل پې کوي نو دا 2 صورتونه به په قیامت کې په هغه انسان باندې سوری کوي. ربط یې دا دی چې مخکې سوره بقره کې د یهودیانو سره چې دنو بحث روانو بحث وشو د یهودیانو سره
او په دې صورت کې به د عیسایانو سره چې دنو بحث کی نسوارا عیسایان چې ورته وایو چې الله و چې دا غټ دشمنان دي د یهودیان او دا عیسایان دا چې دنو دا وپېژنیو په سوره بقره کې باس د یهودیانو سره وو خو ضمنن پکې عیسایان چې دنو داخلو دلته به اوس باس د عیسایانو سره یو خو ضمنن به پکې چې دنو یهودیان چې دنو هغه به پکې مراد دي دویم ربط دا ده چې په سوره بقره کې د یهودیانو په شرک باندې رد و چې هغوی عزیر علیه السلام د الله سره چې دنو شریک کړی او دلته په عیسایانو باندې په نسواراو باندې د هغوی په شرک باندې رد دی چې نسواراو عیسی علیه السلام د الله سره چې دنو شریک کړی او دریم ربط دا دی چې د صورت په آخره کې وویلی شو د سوره بقرې چې پنصرنا علی القوم الکافرین کافران په خلاف الله موږ مدد راکا نو کافران څوک دي نو دا سورۃ توحید نه شروع کو چې الله لا اله الا هو الحي القيوم کافران هغه دي چې د الله تعالی توحید نه چې دن منکر دي دغه کافران دي څلورم ربط دا ده چې په سوره بقره کې د ایمان فضایل چې دن هغه بیان شو نو وس بدل ته په دې صورت کې په کوپر باندې چې دنو رد بکی چې دا کوپر ډېر غلط شی دی په دې وجه په دې باندې د الله تعالی غضب او عذاب او غصه چې دنو نازلیږي دا ربطونه شو موضوع د دې صورت اثبات د توحید ده د الله تعالی توحید ثابتول د الله تعالی یووالی چې دنو ثابتول چې دا بندگان د الله یوازې چې دنو بندگی وکړي په بندګۍ کې چې دنو څوک د هغه سره شریک نه کړي دویم قول د بعضې علماو دی چې هغوی وایي د دې صورت کې درې موضوعګانې چې دنو بیانېږي درې غټ مضمونونه بیانېږي یو دا چې الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې د دین اسلام تابعداري وکړو چې دا دین اسلام نه دی دا ومنئو چې ظاهراً هم په دین کې داخل شي او باطناً چې دی نو هغه هم په دین کې چې دی نو داخل شي دویم پکې دا چې مؤمنانو ته وایي الله چې زما تابعداري وکړو د تابعدارۍ موضوع دا پکې چې دی نو بیانېږي او دریمه خبره پکې دا ده چې الله مؤمنانو ته وایي چې د مجرمانو سره د یهودیانو سره د عیسایانو سره د منافقینو سره د دیو سره به دوستاني نه کوئ دا خلک په دوستانه باندې چې دینو نه نیسئ نو دا پکې د بعضې علما قول دی چې هغوی وایي دا درې موضوع پکې بیانېږي او چا پکې دا موضوع هم ویله چې په دې کې دوه موضوعګانې بیانېږي چې هغه بیان قباحت الکفر بآیات الله چې د الله په آیاتونو باندې څوک کفر کوي نو هغوی له زجر دی هغوی له زورنه ده هغوی ته چې د هغوی قباحت دی په کفر باندې توبیخ ورکول دي او په دې کې به د اور بیان ډیر کیږي د اور دا ټکي و پکې راځي نار دا نار ټکي و پکې ډیر راځي نو الله تعالی دې یهودیانو ته وایي ای یهودیانو عیسایانو سم شئ کنه په دې اور باندې چې دی نو سېځم او دویم پکې الله تعالی د دې امت تربیت کوي د اهل ایمان تربیت کوي په اسلام باندې او دا ورته وایي چې تاسو د یهودیانو د عیسایانو د دې کارونو نه چې دی نو ځان وساتئ دا خو موضوعګانې شوې مختصر خلاصه د دې صورت دا ده چې په دې صورت کې څلور تقریرونه چې دی نو بیانېږي نمبر 1 آیات نوالا تر نمبر 6 نمبر آیات پوری دا کم چې موږ تلاوت کو په دې کې د الله تعالی معرفت بیانېږي د الله تعالی توحید بیانېږي د الله تعالی یووالی بیانېږي او بیا د څلورمې رکوع پورې دا تقریر غالبا د جنگ بدر نه چې دی نو وروستو نازل دی څلورمې رکوع پورې او بیا د څلورمې رکوع نه اخوا ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین د دې نه شروع کیږي تر شپږمې رکوع د آخرې پورې دا تقریر
په 9 هجرۍ کې د نجران وپت چې دی نو راغلی و، د عیسایانو وپت چې دی نو راغلی و، 80 کسانو. دا په هغه وخت کې چې دی نو نازل شوی دی. او دریم تقریر پکې بیا د 4مې رکو نه والا تر 12مې رکو د آخره پورې. دا تقریر هم د دې اولني تقریر سره متصل چې دی نو نازل دی، چې کومه د غزوه بدر نه پس نازلو. او 4م تقریر پکې د 12مې رکو نه د سورت د آخره پورې، دا د جنگي احد نه چې دی نو وروستو نازل دی، د جنگي احد نه چې دی نو وروستو. نو دا د دې خلاصه شوله. او اوس آیاتونو ته ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې زیات رحم کوونکی دی او همیشه مهربان دی. الف لام میم. الله پوهیږي په معنی د دې حروفو. دا په سوره بقره کې تیر شو. دې ته حروف مقطعات ویو. دا حروف ځان نه چې دی نو وی، یو ځای به چې دی نو نه وی. الف به جدا وی، لام به جدا وی، او میم به چې دی نو جدا وی. په دې کې ډېر زیات اقوال ذکر وو، او مونږ پکې هلته غوره قول چې دی نو هغه ویلی و چې هغه د خلفای راشدینو قول و. ابن کثیر نقل کړی و. او د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول و چې هي سر الله بالقرآن، چې دا د الله تعالی راز دی په قرآن کې. الله تعالی راز دی په قرآن کې. نو داسې به وایي چې الله اعلم بمراده. الله تعالی په دې باندې چې دی نو پوهېږي، په دې باندې الله تعالی چې دی نو پوهېږي. او دویم پکې دا دی چې دنیا ته چې دی نو چیلنج دی چې څوک وایي دا کتاب پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی، نو زه تاسو داسې کتاب چې دی نو جوړ کړئ. دا کتاب خو چې دی نو دا دقه شانتي کې حروف نه جوړلی چې الف دی، لام دی، میم دی. زه تاسو هم داسې یو کلام، یو صورت چې دی نو هغه پیش کړئ. او چا پکې بل قول دا کړی دی چې په الف باندې الله، په لام باندې لطیف، او په میم باندې مجید. دا د الله تعالی چې دی نو نمونه دي. او چا پکې دا قول کړی دی چې دا د سورتونو نمونه دي، سورتونو نمونه دي. نو بیا هم سوال واردېږي چې دا په بقره کې هم داسې شو، الف لام میم التم راغلو، او دلتم چې دی نو الف لام میم راغلی دی. نو د هغوی جواب کوي چې د سورت نمونه داسې دي چې الف لام میم البقره، الف لام میم آل عمران، داسې به چې دی نو وی. خو غوره قول دا دی چې دا د الله تعالی رازونو نه چې دی نو یو راز دی، په دې باندې الله تعالی پوهېږي. او څوک چې هر څومره غټ سړی دی او څومره علم یې چې دی نو هغه کړی، نو چې هغه دې کلام ته کیني او دا کلام ویو، په اول سر کې به دا ومني چې د دې په معنی باندې زه نه پوهېږم. غټ نه غټ شیخ راوله، غټ عالم راوله، هغه هم چې دی نو دا ویو چې زه د دې په معنی نه پوهېږم، الله پوهېږي په معنی د دې حروف. نو دا به ومني چې زموږ علم چې دی نو هغه ډېر کم دی، انسانانو علم چې هغه دی موږ په دې باندې چې دی نه پوهېږو. او په دې باندې چا اعتراض نه و کړی ښه، ځکه چې عربو کې فصاحت او بلاغت والا شاعران او ډېر پوهه خلک تیر شوي وو. نو هغوی به هم دا په خپل کلام کې چې دی نو دغه شانتي کې حروف چې دی نو ذکر کوله. او مخکې اهل کتاب ذکر وو، د اهل کتابو د تورات او په انجیل کې هم دغه شانتي کې حروف به وو. نو په هغوی هم چې دی نو په دې باندې اعتراض نه و کړی. او په دې کې اشاره یو په دې الف لام میم چې په کوم صورت کې راشي، په دې کې اشاره دای چې په دې صورت کې با دا صورت کې سب بیان دی، دا به اشارات کوي، اشارات به کوي، خبره بیانې بدلتا او بل چاته و چې دی نو پای کې اشاره شوي. او چې په کوم صورت کې دا نه یو، نو هلته به اشارات دومره نه یو. بقره کې چې دی نو الف لام میم نه شروع وکنه، خو هلته به چې دی نو یهودیان یادوله،
او اشارات به چې دنو نور قومونو ته چې دنو هم کوله، عیسایانو ته به کوله، مؤمنانو ته هم چې دنو کوله. نو دغه شانتي کې اشارات په دې صورت کې چې دنو ډېرې. او دا د شپږ آیاتونه دي په دې کې د الله تعالی معرفت چې دنو هغه بیان شوی. الله هغه ذات دی الله تعالی لا اله الا هو چې نشته دی لایق د بندګۍ سیوا د هغه نه، بل څوک د عبادت لایق نشته، دغه یو الله دی. نو دا توحید شو. او رد شو په عیسایانو باندې رد دا شو چې هغوی د الله تعالی سره عیسی علیه السلام شریک کړی و، یا یې ویلو چې دا نعوذ بالله خدای دی، او یا یې ویلو چې دا نعوذ بالله د الله تعالی زوی دی. نو دلته د هغوی باندې رد وشو چې د الله تعالی سره چې الله تعالی هغه ذات دی چې د هغې سره بل څوک په ذات کې چې دی نو شریک نشته. دا توحید شو. او الہ دا جمله ټوله جمله په دغه کې تیره شوې وه آیات الکرسی کې، هلته چې دی نو هم د دې ښه تفصیل کړی و چې الہ هغې ذات ته وایي چې هغه لایق د عبادت دی، حقدار د بندګۍ یې. الہ هغه ذات ته وایي چې هغه د تعظیم لایق یي، چې د هغې د تعظیم وکړی شي. الہ هغه ذات ته وایي چې هغه لایق د محبت دی، چې د هغې سره دی چې دی نو محبت او مینه وکړی شي. الہ هغه ذات ته وایي چې هغه لایق د عاجزۍ یي، چې د هغې مخې ته دی چې دی نو عاجزي وکړی شي. الہ هغه ذات ته وایي چې هغه لایق د رکوع د سجدي، نو دې ته الہ وایو. نو دا صرف الله تعالی دی، بل څوک نه د تعظیم حقدار دی، بل څوک نه د بندګۍ حقدار دی، بل څوک نه د محبت حقدار دی، بل څوک نه د عاجزۍ حقدار دی، او نه بل څوک د رکوع د سجدې حقدار دی. دا څوک دی؟ دا صرف الله دی، هغه سره څوک شریک نشته. نو سره په ذات کې څوک شریک شته، نو سره په صفاتو کې څوک شریک شته، او نو سره په اختیاراتو کې چې دین څوک شریک شته. الحی القیوم همیشه ژوندی دی، الحی همیشه ژوندی دی، القیوم تدبیر کوونکی دی د ټول کائناتو، ټول کائناتو تدبیر کوونکی، دا کائنات را ټینګ کړلي، منتظم دی، مدبر دی د کائناتو. او الحی القیوم آیات الکرسی کې موږ ویلو چې دا د الله تعالی اسم اعظم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دي چې تاسو د الله تعالی غټ نوم ګورئ نو دا په دریو سورتونو کې وګورئ، سوره بقره، سوره آل عمران او سوره طه. نو چې علماو وکتله نو په دې دریو واړو سورتونو کې چې دی نو دا الحی القیوم دا لفظ چې دی نو راغلی دی. اسم اعظم هغې ته وایي چې هغه غټ نومي، او چې هغه ته وایي نو په هغې باندې الله خوشحالیږي. لکه یو انسان ته چې دی نو غټ نوم ووایه که نه، انسان هم پې خوشحالیږي. ته یو چا ته ووایې چې حاجي صاحب و، یا چا ته ووایې متقي صاحب و، نو په دې باندې دا انسان خوشحالیږي که نه خوشحالیږي. نو دغه شانتې کې چې ته د الله تعالی هغه اسم اعظم چې دی نو هغه ووایې نو په هغې باندې الله تعالی خوشحالیږي. اسم اعظم د څه لپاره دی؟ دا د دې دپاره دی چې په دې باندې به د الله تعالی نه دعا غواړې او الله تعالی به د دعا چې دی نو قبلوي. دا د دې دپاره نه دی چې د اسمان راښکته کوو، د ځمکه چې دی نو پورته کوو، دا غر د مخې نه اخوا کوو. دا د څه دپاره دی؟ دعا دپاره دی چې دا ته ووایې او بیا پسې دعا وغواړې نو الله تعالی هغه دعا چې دی نو قبلوي. نو په الحیو کې په نسواراو باندې په عیسایانو باندې رد راغی ښه چې ګوره عیسی علیه السلام تاسو معبود ګرځولی دی که نه، او د الله سره هم شریک کړی دی، په هغې باندې خو به مرګ راځي. او الله تعالی هغه ذات دی
چې په هغې باندې ګورې مرګ چې دی نو نه راځي. دا ژوند دا د الله تعالی ذاتي دی، دا ول چا ورکړی نه دی، ما او تا ته ملاو شوی دی او زما او ستا دا ژوند به ختمیږي، پانې کېږي به. دا اتوایي دی او د الله تعالی هغه چې دی نو ذاتي دی، په هغې باندې پناه نه راځي، هغه نه ختمیږي. دا هر څه به چې دی نو ختم شي، الله تعالی ذات به چې دی نو موجودي. نو په عیسی علیه السلام باندې به مرګ راځي. ښه اوس ژوندی دی خو مرګ به پرې راځي، قیامت ته نږدې. او القیوم د ټول کائناتو انتظام کوونکی دی. ګوره عیسی علیه السلام د ټول کائناتو په عیسایانو رد دی، د ټول کائناتو انتظام نشي کولی. هغه چې دی نو یهودیانو مړ کولو او هغه ته چې دی نو الله تعالی خلاص کو، اسمانونو ته وخیژو. نو تاسو څنګه چې دی نو عیسی علیه السلام راغلیو او د الله تعالی سره چې دی نو شریک کوئ؟ انتظام کوونکی دی د عالم، بل څوک چې دی نو دا نشي کولی. ښه جي. نزل علیک الکتاب، نازل کړی دی په تا باندې کتاب اے محمد صلی الله علیه وسلم. الکتاب القرآن، نازل کړی دی په تا باندې کتاب. بالحق بالصدق، په رښتیا سره، په حق سره. مصدقا، یا تصدیق کوونکی دی دا قرآن. لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د دې نه مخکې دي. قرآن د هغه کتابونو تصدیق کوي، د تورات او د انجیل او د زبور. قبله من الکتاب، د دې کتاب نه چې مخکې چې دی نو کومه کتابونه دي. نو په دې آیات کې اوس څه بیانېږي؟ صدق د کتابونو بیانېږي چې دا کتابونه الله تعالی را لېږلو نو دا رښتیا کتابونه دي. ګوره الله تعالی مخلوق هسې نه پرېږدي، ګوره هم ورته پیغمبران را لېږي او هم ورسره چې دی نو کتابونه را لېږي. نو ټولو کتابونه نه دي دا څومره آسماني کتابونه، دا د یو بل چې دی نو تصدیق کوي، د یو بل تصدیق کوي. او د کتابونو نه انکار کول دا کفر دی. ښه کفر. نو ګوره په یهودیانو باندې بیا رد راغی او په عیسایانو باندې چې تاسو خپل کتابونه هم ګوره نه منئ. ښه په عیسایانو په یهودیانو بیا رد راغی چې په هغه کتابونو کې خو د دې آخرني پیغمبر تذکره شوه، نو که تاسو د خپل د نبی علیه السلام منو دی وی نو په هغه کتابونو به عمل راغلی وی او په دې هم راغلی وی. ستاسو په کتابونو کې خدا لیکلی چې آخرنی پیغمبر به راځي او تاسو چې دی نو دا ونه منودو، نو په خپل کتابونو هم کفر وکړو او په قرآن باندې هم چې دی نو کفر وکړو. دا کافر شو دي یهودیان عیسایان. وانزل التورات، او نازل کړی تورات والانجیل او انجیل. تورات موسی علیه السلام ته ورکړی شوی، انجیل عیسی علیه السلام ته ورکړی شوی او په دې دواړو کې د آخرني پیغمبر تذکرې وي. او اوس دا کتابونه سری دا منسوخ دي، اوس په دې باندې عمل نه کیږي. قرآن چې راغلی دی نو دغه کتابونه چې دی نو منسوخ کړي دي. من قبلو مخکې د قرآن نه هدن هدایتو للناس د پاره د خلکو. قرآن چې نو راغلی نو هدایت کتابونه کم په خپل زمانه کې تورات او انجیلو. نو چې قرآن راغی نو هغه کتابونه منسوخ شو، اوس د هدایت دپاره څه دی؟ قرآن کریم. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی فرقان چې هغه جدایي کوونکی دی په منځ د حق او د باطل کې. وای دا قرآن خو یو ځل ذکر شو، دا فرقان بیا ولې راوړو؟ وای کتاب ذکر خو د کتاب صفت یې نه وکړه، ونه کو. نو هلته تورات ذکر کو، انجیل د هغې صفت یې وکړو چې هدایت و. نو اوس د قرآن صفت دا دی چې دا فرق راوستونکی دی په منځ د حق او د باطل کې، او د دې یهودیانو د عیسایانو په منځ کې به فیصله کوونکی دا قرآن. دا به حق او باطل چې دی نو ښیي ورته، نو فرقان ورته هم ویلی کېږي. اوس چې څوک دا کتابونه نه مني نو الله تعالی هغې ته اوس څومره غصه کېږي.
چې د دې آیاتونو نه او د دې قرآن نه او کتابونو نه انکار کوي. ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې انکار یې کړی دی، کفر یې کړی دی بیاات الله په آیاتونو د الله تعالی، لهم د دیو دپاره عذاب شدید سخت دی، والله الله پاک عزیز غالب دی، ذو انتقام او بدله اخیستونکی دی. نو عیسایان، یهودیان، منافقین دا په خپلو کتابونو باندې څه شو؟ کافر شو، او په قرآن هم کافر شو. او دی امت تم ور د دې امت کافران نه دي، دیو تم چې دی نو ګورې دمکی ده په دې آیات کې چې الله تعالی مخې له به ورځئ که نه به ورځئ. نو د دې دپاره الله تعالی څه دی؟ غصه دی. دا د الله تعالی دشمنان دي، او دشمنانو له به الله تعالی سزا ورکوي، هسې نه پرېږدي. وره بدله اخیستونکی دی، که بدلې وانه اخیستله نو بیا خو انصاف ونه شو چې یو سړي انکار کړی دی او بل سړي انکار نه دی کړی، دواړه د یو شانتي کی. نو بدله اخیستونکی دی الله تعالی. دې دشمنانو ته به شدید عذاب چې دی نو ورکوي. او په اشاراتو کې د دې آیات نه دام راوځي چې ته د الله تعالی کتاب لولې، په دې خوشحالېږي، په دې باندې الله تعالی خوشحالېږي، الله ته نږدې کېږي سړی. او چې د دې کتاب نه د انکار کولو، دا کتاب د نه لوستلو، په دې د عمل نه کولو، نو الله تعالی به په دې څه کېږي؟ خفه کېږي، ناراضه کېږي. نه خو راغلی د انسانانو دپاره دی چې دا انسانان چې دی نو دا یې زده کړي، نه د رب پیغام دی. نو خلک نه راځي دې ته نه کینی. خلکو د دنیا چې دی نو لوی شیخ ښکاري، پیسې ګټل ورته لوی شیخ ښکاري. دا ته کله یې زده کې؟ په کم وخت کې به چې دی نو دا ته یې زده کې. نو راشه دې قرآن ته کښېنه، او په قبر کې بیا ستا سره نه پیسې ملګري، نه دی چې دی نو بچي په کار راځي، نه دی چې دی نو مال په کار راځي. د څه نیک عمل دی کړی هغه به دې په کار راځي. که دا قرآن دی ویلی، دا دې زده کړی، دا به دې بچ کیو، او ته د دې نه تښتې. نو دې کتاب ته ځان نږدې کړه. نو چې څوک د الله د کتاب سره دشمني کوي نو الله پې غصه کېږي او شدید عذاب ورکوي. ګورې ښه، شدید عذاب. ان الله بېشک الله پاک، یقینا الله تعالی، لا یخفا نه پټېږي په هغه باندې علیه، لا یخفا نه پټېږي علیه په هغه باندې شیء هېڅ شی، فی الارض په ځمکه کې، ولا فی السما او نه په اسمانونو کې. په دې دوو آیاتونو کې د الله تعالی د علم او د تصرف او د قدرت بیانېږي. د الله تعالی تعارف دی که نه، د الله تعالی معرفت دی. او په عیسایانو باندې چې د نو رد دی، رد چې الله تعالی علیم بكل شی دی، په هر شیز باندې الله تعالی علیم دی، هیڅ شی د الله تعالی نه پټ نشته. او عیسی علیه السلام هغه په هر شیز باندې علیم نه دی. او دویم پکې دا تصرف او قدرت د الله دا دی چې الله تعالی مصور بالارحام دی. په رحمونو کې الله تعالی شکلونه ورکوي، او کم انسان چې په رحم کې دننه پاتې شي هغه معبود نشي کېدی، هغه الہ نشي کېدی. نو عیسی علیه السلام د مور په خېټه کې دننه وخت تیر کړی دی، نو هغه چې دی نو خالق او هغه معبود الہ نشي کېدی. په عیسایانو باندې رد دی، ردو. حجی والذي الله هغه ذات ته یصورکم چې شکلونه درکوي تاسو ته، په الارحام په رحمونو د میندو کې، کوي په یشا څنګه چې وغواړي. کوي په یشا مطلب دا دی چې څوک شقي پیدا کی، څوک سعید پیدا کی، څوک سړی پیدا کی نارینه، او څوک زنانه پیدا کی، څوک جمیل پیدا کی ښایسته پیدا کی، څوک غیر جمیل چا ښایسته نه یو، او څوک سپین پیدا کی، څوک چې دی نو هغه تور پیدا کی، د چا بدن چې دی نو غټ ورکي، چا د چې دی نو وړوکی بدن ورکي. نو دا څوک کوي؟ دا مور و پلار هم نشي کولی. دا څوک کوي؟ دا شکلونه چې دی نو الله ورکوي. نو مطلب څه شو د دې آیاتونو؟ چې داسې الله دی چې د هغې سره څوک شریک نشته. نو راځئ چې د دې یو الله بندګي وکړو، د دې یو الله توحید ومنو،
او دا یو الله چې دی نو دې ته عاجزي وکړو د دې الله سره چې دی نو محبت وکړو د دې الله تعظیم وکړو او دې الله ته چې دی نو سر ښکته کړو رکوع وکړو او دې الله ته سجده وکړو بس دی او لا اله نشته بل اله د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه العزیز د الله زورور دی څوک پې غلبه نشي حاصلولی چې چا له عذاب ورکوي څوک یې منې کولی نشي الحکیم حکمتونو واله دی چې څه کار کوي پای کې حکمتي الف لام میم الله پوهیږي په معنی د دې حروفو الله الله هغه ذات دی لا اله الا هو چې نشته لایق د بندګۍ سوا د هغه نه الحی همیشه ژوند دی القیوم تدبیر کوونکی دی د ټول عالم نزل علیک الکتاب نازل کړی دی په تا باندې کتاب یعنی دا قرآن بالحق په حق سره په صدق سره مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د دې نه مخکې دي وانزل التورات او نازل کړی دی تورات والانجیل او انجیل من قبل مخکې د دې قرآن نه هدن هدایت للناس د پاره د خلکو وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرقان چې فرق راوستونکی دی په منځ د حق او د باطل کې ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر کړی دی بآیات الله په آیتونو د الله لهم د هغوی دپاره عذاب شدید سخت عذاب دی والله الله پاک عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند د بدلې اغستونکی دی ان الله یقینا الله پاک لا یخفا نه پټیږي علیه په هغې باندې شیء هیڅ شی په الارض په ځمکه کې ولا په السما او نه په اسمان کې هو الذي دغه الله هغه ذات یصورکم چې شکلونه درکوي تاسو ته په الارحام په رحمونو د میندو کې کیف یشاء او څنګه چې وغواړي لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته لایق د بندګۍ سوا د هغه نه العزیز و زورور دی الحکیم و حکمتونو والده وایي